څلورو بچو مور د اشنا لپاره خپل خاوند ډېره سخت بېدردۍ سره قتل کړی دی. مینوال چې دی اخر ولې قتل کړی چې د دغه خاوند داسې کومه غټه ګناه وه چې ښځه راپاڅېدله او خپل خاوند یې قتل کړو. مینوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو د څلورو بچو مور وه چې نوم یې شهناز دی. شهناز خپل خاوند ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړی دی چې د خاوند نوم یې عارف دی. د اشنا نوم یې قمر بلوچ دی. چې شهناز د قمر بلوچ لپاره یې خپل خاوند عارف ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړلو. مینوالو دی د دقه د وجې نه قتل کړلو. د شهناز په خپله باندې هم دقه انټرویو ورکړې ده او ویلي دي ما خو خپل خاوند نه قتل کړو، قمر بلوچ خلک زما خوښ وو، دا زما لپاره کور ته د ګپ شپ دپاره راتللو او په ما باندې د پاسه خپل خاوند د پاسه رامندی راغلی، خو ما ورته ډېر وویله چې ته صبر وکړه، ته زما خبره واوره، دسه زما څه غلط تعلقات نه دي، دسه زما دوه خبرې وي هغه مې ورسره کولې، خو خاوند یې خبرې ته غوږ نه کېښودلو او عارف یې خپله ښځه قتل کوله. خو چې شهناز وایي چې ما ته پته ولګېدله چې دا خو اوس ما پلګي دي نه او وژنې مې نو ما مې خپل اشنا ته ویلې چې صبر وکړه ته ځمه، ځکه چې کوته لاړې دا ما وښي او ټکوي او وژنې مې پرېږدي مې نه. قمر بلوچ هم ورته ودرېدلو چې کوم یو د شهناز خپل اشنا دی. نو قمر بلوچ یې ونیولو، ویې وهلو، ویې ټکولو او بیا یې د هغې نه بعد قتل کړلو. نو مینوالو شهناز وایي چې دا خو ما نه قتل کولو، خو د زه ډېره سخته مجبوره کړم، دا ما ځکه قتل کړلو او اوس غواړم چې قمر بلوچ سره خپله زندګي وکړم، ځکه چې عارف سره به زما روزانه جنګ جګړه وه او وهل ټکول به زه ډېر وخت زما د واده ورسره 8 کاله وشول، 4 مې ترېنه بچي دي، خو چې واده مې کړی دی د واده په 4مه باندې هم زه د مور کور ته تللی یم، زه دومره وهل او ټکول یم، دسه زما د شروعات نه جنګ جګړه وي، د دکې د وجې نه زه دنه زما زړه ترېنه موړ شوی او نه مې غوښتل چې زه دسه مینه محبت وساتم، خو 8 کاله مې مسافر ډېر په مصیبتونو باندې تېر شو. مینوالو چې هر څنګه خو طلاق پاتې نه دی، شهناز د خپل خاوند نه اخیستی وی نو قتل کوو یې ولې. مینوالو د دوی په اړه باندې ستاسو څه خیر دی چې دې ښځې له دې اخر کومه سزا ورکړي. زموږ د سره ننني معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.